والله علم على الأصح لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال إلى آخره. ما تقول لك الله اسم شریف چې دا علم دی کان سره علم دی د هغه ذات لپاره اصح قول دی چې دا علم دی پېښوي د هغه ذات لپاره چې هغه واجب الوجود دی واجب الوجود واجب دی او د ذات پېښ د هغه ذات چې مستجمع لجميع صفات کمالیه دی او منزه د هر نقص او د زوال مسله پېښ کنه شو دا اصح قول ذکر کړ په دې کې احتراز د بل قول نه څنګه بل قول فکر دې کنده ګوره بل قول دا ما ته وګوره چې اصل کې دا الله چې دی وي دا شوی د پاره مفهومي کلی د پاره پېښوي او منحصر په پردین دی منحصر په پردین دی خو هغه مطلب کلی اطلاق پکې کنه نو دا چې دی نو پېښوي دغه اطلاق نشي نو اصح دارا چې الله اسم شریف سره دا علم سره علم دی ک مسله پېښ کنه شو وس شارح په واجبه اشاره وکي ته ګوره چې ګوره الحمدلله څه شي الحمدلله دته ګوره الحمدلله او الحمد للرحمن ونوال یا الحمد للرحیم ونوال ټیک شو نو جواب ګوره دا دی چې الله اسم شریف چې دی هغه ذات لپاره علم دی چې هغه جامع د جميع صفات کمالیه وي او منزه د هر نقص او د زوال نه وي ګوره دا الله اسم شریف چې دی د سی اسم دی ظاهر کې خدا مفرد دی دا اسم پېښ یو اسم دی خو لیکن دا اسم ذاتی دی ښه چې اسم ذاتی دی پېښ او هغه اسم ذاتی دی چې دا جامع د جميع صفات دی او ټول صفاتونه سره اشاره ده او اسماء وته ګوره همدا قول ګوره چې لا اله الا الله کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د الله اسم شریف څخه انتخاب شوی دی ګوره کوي کافر دی او د سی وجوره چې ایمان نه وړي لا اله الا الرحمن پېښ دا مسلمان ګرځي باندې نه ګرځي ځکه چې پر رحمان اسم خو ایمان نه غي خدای الله پاک خدای الرحمن خاص صفت شو او نور نمونه د الله پاک نمونه او اسماء شې دي صفاتونه باغی من را نه غي نو ځکه دا لا اله الا الله ځکه ویل کیږي چې ګوره الله اسم شریف جامع دی خاصه څه مطلب لکه څنګه چې تعالی په ذات باندې ایمان واجب فرض دي دغه الله پاک په ټولو صفاتونو باندې په ټولو اسماء باندې نو ګوره چې هر کله یو سړی ایمان راوړي نو ګوره په دې کلمات به ټول اسماء ذکر دي ټول صفاتونه ذکر دي نو دا خو نه مسلمانې نو هم دا خو را پېښ شو چې دا الله اسم شریف کې کو دي شو چې دې کې ټول اسماء او صفات ته اشاره ده ټول اسماء څه ده اشاره سیدا مدارس شکر الحمدلله پېښ وي دا تاسو کې دا تاسو دې سغوږی کې ویلي دي چې پېښ وي قياساتها معها قياساتها ان قضايا چې قياسونه دلیل سره خپل ورسي دا الحمدلله دا قضايا قياساتها معها نشوا اما دسه قصيره چې دلیل خپل ورسره دسه قصيره چې دلیل خپل ورسره پېښ وي نو څه به وګوره چې الحمد پېښ وي نو شکل اول بس وګوره شکل اول نسبه چې الحمد مطلقا من صفات الكمال محمد مطلقا څه دي صفات د کمال پېښ وي وای دا صغرا شو وصفات الكمال منحصره في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكماليه او صفات الكمال منحصر دي په حق ته هغه چا کې چې هغه مستجمع لجميع صفات کمالیه وي او الله پاک سره مستجمع لجميع صفات کمالیه دي پېښ وي او هغه څوک چې جامع صفات کمالیه وي نو په الحمد منحصر في حقه حمد هغه په حق سوي منحصر وي پېښ وي نو په الحمد منحصر مختص لله حمد هغه په سوي مختص مسله به نشو خانوي والله او الله اسم شريف هرسي بس ده والله او الله علمنا علم دي الاصح ده قول اصح مطابق للذات الواجب ده بار ذات واجب فيش دس ذات واجب الواجب الوجودي شغ واجب الوجود دي او المستجمع جامع دي فيش في لجميع صفات الكمال فيش طول صفاتونه ده كمال الله ولدلالته على هذا الاستجماع او ده وجه دلالته دينا بدي خلاصه پات ویلو کنه ټیک شو بس دې ته ورسې دا به قوله الحمد لله قوله ان دا قول ماتين قوله دا قول څه دا قول قائل ور قول مضاف دی کنه دا هو زمون مضاف الیه دی پېښوي نو قول قائل غواړي کنه پېښوي ځکه دا قول خو عرض دی کنه سره عرض دی جوهر غواړي پېښوي
نو خامخا متوسي محل غواړي چې هغه په قایم شي. نو قول لقائل، قول لته قائل چې قائل څوک دی؟ هلته مصنف دی. دا لکه اعتراض وردیږي چې ته وګوره قوله ته قول القائل، نو قائل خو مخکې ذکر کم دی، ضمیر د غایب مخکې څه غواړي؟ مرجع غواړي. پېښ مرجع مخکې کم دی. ټیک ده. نو جواب دا دی ګوره په ضمیر د مرجع باندې فکر وکړه چې لفظا لفظا او حکما او معنا. فکر ده کنه. جواب دا مطلب دا شو ګوره چې دا مرجع ذکر ده حکما. څه ذکر ده؟ حکما ذکر ده. پېښ ځکه دا قول سره یو عرض دی، پېښ محل غواړي، پېښ او قائل غواړي، نو ګویا کې حکما ذکر دی. اوس حکما سره عبد النبي ده خبر يقول قوله ثم أي قول القائل هنا هو لأن القول لكونه عرضا ذكر قول ذكر جاسري عرض ده المقول ده بين ذلك أنا متفق لابد له من محل يقوم به فيش دس لابد دس محل جاغب قائم شيء وهو القائل جاسري قائل فهو مذكور حكما لا قائل مذكور حكما لك لكن هنا ذكر شويه كان فلا يريدوا ده اعتراض ما ديجي كان مرجع الضمير غير مذكور مرجع الضمير سلام مذكور مسألة بيش كان قوله الحمد لله بيش إنه ده قروي غرزون ويلي افتتح شروق مستنب رحمة كتاب وفق كتاب بحمد الله تعالى لا باكو حمد باني بعد اسم تفسر بسم الله نعم ولي اتباعا بخير الكلام دفار تعبير خير الكلام شغل القرآني عظيم الشان دي واقتداء بحديث خير الأنام أو دفار اقتداء حديث خير الأنام عليه وعلى آله الصلاة والسلام أغمر حديث سكولا ليش اقتداء كولا فإن قلت تقول اعتراض نقل كي نقول من شد غش سؤال ما تقول من شد سؤال لكم تريد دابيلو في حديث ابتداء بسم الله كمن أغلى أبو محمد كمن أغلى المسلم تريد داويش دغدا كأبو محمد شروكو بسم الله بتكي حديث بسم الله عمل نرازي أو بسم الله من شروكو فحديث محمد بني عمل نرازي نقول أصل كي من شر سؤال شذا كان من شر سؤال بالبداية كي شغل متريد سويه متريد دون حديث كي بدا حقيقة استنا بدا حقيقة ليش أو الجواب من شبه ديوان نام شبيو كي بدا حقيقة بل كي بدا إذا بدا حقيقة بدا يا دون كعور بدا فإن قلت شرط الاعتراض كي حديث الابتدائي حديث الابتداء مروي رواية شوية في كل من تسمية والتحميد باربا حدث كي تسمية كي بدا تحميد كي لكن كيف التوفيق وسنج مطلب سو تطبيق سنج قلت زون غورا الابتداء بحديث تسميتي ابتداء بحديث تسميك محمول على الحقيقة ابتداء حقيقي باني وفي حديث التحميد بحديث التحميد كمان تفهمت كي الإضافي محمول لكم ابتداء إضافي باني أو العربي يابو عربي باني فيش أو في كليه مع العربي يدوان كسلا عربي تكشى هذا خبر شو وصل حمد تعرف يقول أنا تبيدو والحمد هو الثناء باللسان أو حمد شناغ الثناء باللسان ده قولا فيش في على الجميل خلف جميلي اختياري باني نعمة كان أو غيرها نعمته كغيري نعمته والله أو الله اسم شريف علمنا علم ده على الأصح إذا قول أصح مطابق لذات الواجب الوجودي دبار غلط واجب الوجود بي أو المستجمع لجميع صفات الكلام الكمالي أو مستجمع أو جامع لجميع صفات كماليوي ولدراته على هذا الاستجماع هذا وجه سنة درتنا فدي استجماع باني سوار الكلام وقرز الكلام بقوة ديك يقال شويدشي الحمد مطلقا منحصر في حق من الحمد حمد يقول مطلقا منحصر دي في حق من بحق دغه شاكي هو مستجمع لجميع صفات الكلام الكمالي شاغم مستجمع لجميع صفات كمالي كيف دا مدعى شوى من حيث هو كذلك فيش في دهزة شيء دايراوالي لفكان كدعوة الشيء دارس شو لك دعوة الشيء ببينته وقبل قواهان سوى برهانين أبو برهان دل السلام فيش في ولا يخفى رتبه دلو تبتنا देखा बारीकी पटा